أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن چې د کوم صحابي ذکر دی د هغې نامه ده حضرت عبدالله بن رواحه. د دوی د والد نامه رواحه بن صالبه وه او د دوی د والدې نامه کبشه بنت واقد بن عمرو وه چې د انصارو د قبیلې د خزرج د خاندان بنو حارث بن خزرج سره دې تعلق لرلو. حضرت عبدالله بن رواحه په بیت عقبه کې شامل وو او د بنو حارث بن خزرج سردار وو. د دوی کنیت ابو محمد وو او ځینو ابو رواحه او ابو عمر هم بیان کړی دی. د انصارو د یو تن نه مروي ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عبدالله بن رواحه او د حضرت مقداد ترمنځ مواخات قایم کړی وو. د ابن سعد مطابق حضرت عبدالله بن رواحه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کاتب هم وو. حضرت عبدالله بن رواحه د بدر، احد، د خندق غزواتو په حدیبیه کې، د خیبر غزا کې، د عمره القضا د ټولو سره چې نور څونه غزواتو په کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شریک وو. دی غزوه موته کې شهید شوي وو. د غزوه موته سردارانو کې دوی یو سردار وو او یو روایت کې راځي چې حضرت عبدالله بن رواحه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. هغوی هغه وخت خطبه ارشاد فرمایله. دوی د خطبې دوران فرمایلی وو، رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خطبې دوران فرمایلی وو چې کښینئ. نو دوی چې دا واورېده حضرت عبدالله بن رواحه، نو دوی چې په جومات کې چېرته وملته کېناسته او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خطبې نه فارغ شو او دا خبر هغوی ته ورسېدو، نو هغوی ورته وفرمایل چې خدای پاک دی د خدای اطاعت او د هغه د رسول د اطاعت په چې کوم خواهش دی دا دی تاکې نور هم زیات کړي. همدغه شان واقعه د حدیث په کتابونو کې د حضرت عبدالله بن مسعود باره کې ملاویږي او دا واقعه ضرور فرمایي چې هغوی په حواله د هغوی باره کې چې کومه خطبه ونه کې ما بیان کړې ده. د حضرت عبدالله بن مسعود باره کې دا راغلي چې هغوی بهر ناست وو، چې کله هغوی دا واورېدل په دروازه کې کېناستو او بیا همدغه شان په ناسته هغوی دننه راغلي وو. حضرت عبدالله بن رواحه په جهاد کې ټولو نه مخکې د کور راوته او د ټولو نه وروسته به واپس راتله. حضرت ابو دردا فرمایي چې زه د هغې ورځې نه د خدای پاک پناه غواړم چې پکې د حضرت عبدالله بن رواحه ذکر ونه کړم. کله به چې هغوی د مخامخ نه را روان وو، ما سره به ملاوېده، نو ما ته به په سینه لاس کېښوده. یعنې مطلب دا چې داسې وو چې هره ورځ به چې کله هغوی ملاوېده نو خبرې به داسې وې چې ذکر ضروري دی. او بیا بیانوي مخکې چې هغوی چې د مخه نه به راتله ما سره ملاوېدو لپاره، نو عبدالله بن رواحه زما په سینه به یې لاس کېښوده. حضرت ابودردا فرمایي او چې کله به چې هغوی روان وو، زما د ولو ترمنځ به زما د اوږو ترمنځ به
لاس کېښودو او ما ته به ویل چې ای ابو عمر کښېنه، لږ ساعت کښېنه، ایمان به تازه کړو. بیا به موږ کښېناستو، د خدای پاک ذکر به مو کولو څونه به چې خدای پاک غوښته. او بیا به حضرت عبدالله بن رواحه وی چې یا ابو عمره دا د ایمان مجلسونه دي. د امام احمد کتاب کې د الزهد کې دا بیان شوي چې حضرت عبدالله بن رواحه به چې خپل ملګري سره به چېرته ملاو شو، دا به ویل چې راځئ چې یو لږ وخت لپاره د خپل رب باندې د ایمان راوړو یا تازه کړو. او په دې کې دا هم دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې خدای پاک دې په ابن رواحه رحم وفرمایي، دا داسې مجلسونو سره مینه کوي چې په فرشتې په هم فخر کوي. حضرت ابو هریره نه مروي ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې حضرت عبدالله بن رواحه څومره ښه انسان دی. حضرت عبدالله بن رواحه ته حضرت عبدالله بن رواحه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر د فتح نه پس د میوو د فصل اندازې لپاره هغوی لېږلي وو. او یو ځل حضرت عبدالله بن رواحه دومره بیمار شو چې بېهوشه شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی پوښتنه له کلي وو. هغوی فرمایل چې خدایه که د ده وخت راغلی دی نو د لپاره اساني پیدا کړه، یعنې که د وفات وخت راغلی دی نو اساني ور لپاره پیدا کړه، او که وخت نه دی راغلی نو شفا ورله ورکړه. نو دې دعا نه پس حضرت عبدالله ته ته په وایي چې څه کمی راغلو، نو کمی یې محسوسه کړه په طبع کې. نو هغوی دا وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مور ویلې چې هی زما سهاره زما غر چې کله زه بیمار وم، نو چې زما ما ولیده چې یو فرشته دی چې د اوسپنې ګرز اوچت کړی دی او دا راته وایي چې ته واقعي داسې یې. ما ورته وی او نو په دې به هغه ګرز په ما وولو. او یو روایت دې باره کې داسې راغلی دی، دا زیات ځایلېږي چې یو فرشتې د اوسپنې هغه ګرز اوچت کړی و او ما نه دا تپوس کولو چې ته داسې یې لکه څنګه چې ستا مور وایي چې ته غر یې او زما سهاره یې. نو دا خو د شرک خبره جوړېږي. نو حضرت عبدالله بن رواحه وایي چې که ما به وایي او زه داسې یم، نو که ما دا ویلې وي چې او زه واقعي داسې یم، نو به ضرور هغه ګرز به په ما والی وی. حضرت عبدالله بن رواحه شاعر هم و او هغه شاعرانو کې دوی شامل وو چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم له طرفه د مخالفانو د چې کومې بېهوده ګویې وې د هغې جواب به دې کولو. او هغوی کې یو څو شعرونه دا دي: انی تفرست فیک الخیر عرف والله یعلم انما خان البصر انت النبی ومن یحرم شفاعت یوم الحساب فقد ازری به القدر. او فثبت الله ما اتاک من حسن تثبیت موسی و نصر کالذی نصروا. یعنی ما ستاسو په مقدس ذات کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په ځای پېژندلی ده، او خدای پاک خبر دی چې زما نظر دوکه نه ده خوړلی. تاسو نبي او د قیامت په ورځ چې کوم تن ستاسو د شفاعت نه محروم وکړی شو، نو بېشکه چې قضا او قدر هغه بې وقته کړی دی. نو خدای پاک دی هغه خوبونه ثبات وبخښي چې کوم هغه تاسو له درکړي دي. او لکه څنګه چې موسی ثابت قدم ساتلی و، نو هغه ستاسو هم مدد وکړي لکه څنګه چې د نبیانو مدد کړی دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې دا شعرونه واورېدل، نو هغوی فرمایل چې یا ابن رواحه خدای پاک دې تا ثابت قدم وساتي. هشام بن عروه وایي چې خدای پاک د دغه دعا له برکته دوی ښه ثابت قدم ساتلي وو تر هغه ورځې چې دوی شهید شو او بیا دوی لپاره د جنت دروازې پرانیستی شوې او پای کې شهید شو دوی داخل شوي وو.
د ابن سعد روایت دی چې کله چې آیت نازل شو چې والشعراء یتبعهم الغاوون چې شاعران خو هغه دي چې د بېلارې خلک هغې پسې روان دي. حضرت عبدالله بن رواحه وایي چې خدای خبر دی چې زه هم دې خلکو کې شامل یم. نو په دې باندې خدای پاک دا آیت نازل فرمایلی چې الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوای د هغه خلکو نه چې ایمان یې راوړی دی او نیک عمل کوي. د معجم الشعراء مصنف لیکي چې حضرت عبدالله بن رواحه د جاهلیت په زمانه کې هم د قدر او یو مقام لرلو او د اسلام په زمانه کې هم دوی ته ډېره اوچته مرتبه او اوچت مقام ورته ترلاسه و. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې یو شعر حضرت عبدالله داسې ویلی دی چې هغې ته د دوی بهترینه شعر ویلی کېدی شي او هغه د هغوی دا شعر د دوی د زړه کیفیت ښه بیانوي چې په دې کې دوی حضرت عبدالله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دی چې لو لم تکن فیه آیات مبینه کانت بدیهة تنبیک بالخبر. که رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذات باندې کې ښه روښانه واضحه نشانونه او معجزې نه وي نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ذات د حقیقت حل نه خبرېدو لپاره کافي و. حضرت عبدالله بن رواحه د جاهلیت په زمانه کې هم لیک لوست ورله ورتله، حالانکې په هغه زمانه کې حضور فرمایي چې په عربو کې کتابت ډېر کم او د بدر د غزا په اختتام نبي کریم صلی الله علیه وسلم رضد بن حارثه د مدینې طرف ته او حضرت عبدالله بن رواحه د والد طرف ته د فتح خبر اورولو لپاره د بدر د میدان نه روان کړي وو. اولي د مدینې نه بره طرف ته هغه علاقه ده چې 4 نه تر 8 میلو ترمنځ ده او په دې کې د قبا علاقه او یو څو نور قبیلې دي. حضرت سعید بن جبیر نه مروي ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد حرام کې په اوښ سور داخل شوي وو او هغوی حجر اسود د عصا په ذریعه خپلولو. هغوی سره عبدالله بن رواحه هم وو او د هغې د اوښې پړی هغوی نیولی وو. هغوی دا ویلې شعرونو کې دا ویل چې د رسول کریم یا کافرانو د رسول کریم د لارې نه لرې شي او مونږه د هغې په رجوع تاسو داسې وهلي چې سرونه د استراحت د مقام نه لرې کړي دي. د قیس بن ابو حازم نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله بن رواحه ته فرمایلی و چې ورشه او زموږ اوښانو له حرکت ورکوي، داسې شعرونه ووایه چې اوښان تیز شي. نو دوی ورته عرض وکړو چې یا رسول الله ما خو دا کار پرېښی دی. نو حضرت عمر ورته وویل چې خبره چې دی ما اورېدې نو اطاعت وکړه. حضرت عبدالله بیا دا اشعار ویلې او دا شعرونه یې ویلې د اوښ نه کوز شو چې یا رب لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلنا السکینة علینا وثبت الاقدام ان القینا ان الکفار قد بغوا علینا. چې پروردګاره که ته نه وې نو موږ به هدایت نه وي بیا مونږ ته او صدقې او خیراتونه به مو نه کولې او مونځونه به مو نه کولې او موږ باندې سکون او اطمینان نازل کا. او چې کله موږ زموږ دشمن سره مقابله وي نو زموږ قدمونه مضبوط وساته ځکه چې کافرانو په موږ حمله کړې ده وقع وایي چې یو بل راوي پکې دومره اضافه کړې ده چې وین ارادو فتنة النبي نه چې که هغوی فتنه او فساد کول غواړي نو موږ دې نه انکار کوو. یعنې د دغه فتنې او د فساد دا فتنه او فساد ختموو او دا بریدونه چې دا خوره شي. راوي وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې خدای په ده رحمت وکړه او پرې باندې حضرت عمر فرمایلو چې واجبه شوه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم
په دعا د رحمت بیا واجب شو. حضرت عباده بن ثابت نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې حضرت عبدالله بن رواحه د عیادت لپاره تشریف وړو نو هغوی د خپل بسترې نه پاسېدلی نه شو، نو هغوی ورته وفرمیل رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسو خبرې چې زما د امت شهیدان څوک دي، نو خلکو ورته ارزو کړو چې د مسلمان وژلې کېدل د هغه شهادت دی. نو هغوی وفرمیل چې داسې خو به زما د امت شهیدان بیا ډېر کم وي. او بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د مسلمان وژل کېدل د هغې شهادت دی، او د خېټې د بیمارۍ نه وفات کېدل هم شهادت دی، او په اوبو کې چې ډوب شي او مړ شي نو دا شهادت دی. او هغه ښځه چې ماشومې کېږي او هغه مړه شي په زچګۍ کې، نو دا هم د شهادت اقسام دي. د حضرت عروة بن زید نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په غزوه موته کې حضرت زید بن حارثه د لښکر سردار مقرر کړي او دا فرمایلي چې که دې شهید شي نو حضرت جعفر بن ابو طالب به د دې په ځای وي، او که حضرت جعفر هم شهید شي نو حضرت عبدالله بن رواحه به سردار وي، او که عبدالله هم شهید شي نو بیا چې مسلمانان چې څوک خوښوي هغه د خپل سردار کې. نو چې کله لښکر تیار شو او روانېدو، نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم سرداران مقرر کړي وو نو خلک هغوی رخصتول او هغوی له سلامتۍ دعا ورکوله. نو حضرت عبدالله بن رواحه په ژړا شو. خلکو چې ترې د ژړا وجه تپوس وکړه نو هغوی وفرمیل چې د دنیا مینې او د دې خواهش او شوق زه نه لرم، خو ما رسول کریم صلی الله علیه وسلم اورېدلی دي چې هغې دا آیت ویلی چې وای منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه، چې تاسو کې هېڅوک هم داسې نه دی چې هغه تاسو کې به هر څوک ضرور د دوزخ نه تېرېږي، او دا ستا له رب له طرفه یوه داسې فیصله ده چې د یو داسې فیصلې په توګه دا فرض ده چې هغه شوې ده. نو هغوی چې زه نه یم خبر چې پل صراط نه چې زه خېږم او هغې نه راکوزېږم نو زما به څه حال وي. او دې نه مخکې چې کوم آیت دی کې د دوزخ ذکر ده، نو ځکه ویره پیدا شوې ګینې حضور فرمایي چې د نورو آیتونو نه صفا ظاهره ده چې د مؤمنو د خدای پاک په لاره کې چې څوک جهاد کوي د هغې باره کې دا ذکر نه دی. بهرحال مسلمانانو وی چې خدای پاک تا سره دی او هغه به ته په خیر او په خوبۍ واپس راولي. د تفسیر صغیر په حاشیه کې لیکلي دي او په تفسیر کبیر کې دواړه خبرې دي چې یو خدای چې مؤمنانو لپاره نه دی، دا د کافرانو لپاره دی. خو حضرت مسیح موعود علیه السلام د نورو حدیثونو نه دې باره کې تشریح فرمایلی ده چې خلاصه یې دا ده چې کوم حاشیه کې لیکلي ده تفسیر صغیر او قرآن نه معلومیږي چې دوزخونه دوه دي، یو د دې دنیا او یو د بل جهان. خدای چې فرمایي چې هر تن په دوزخ کې ځي، نو دا مطلب نه چې مؤمنان هم په دوزخ کې ځي، بلکې مطلب دا دی چې مؤمنان د دوزخ برخه په دغه دنیا کې بیا ورته ملاوه شي، یعنې کافران هغوی له قسم تکلیفونه ورکوي. ګینې مؤمنان خو به د قرآن له رویه په بل جهان کې دوزخ کې هېڅ ډول نه ځي، ځکه چې په قرآن کې د مؤمنانو باره کې دا راغلي دي چې هغوی به د دوزخ نه دومره لري چې د هغې اواز به واورېدلی شي. نو د مؤمنانو په دوزخ کې د مؤمنانو دوزخ ته تلل د دې دا مطلب چې په دنیا کې به تکلیفونه هغوی برداشت کړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته به هم یو قسمه دوزخ ګرځولی ده، او دا یې فرمایلي دي چې ته به وي نو د هغه د مؤمن لپاره د دوزخ د اور یوه برخه ده. نو حضور فرمایي چې بهرحال لږ وضاحت او د دې چې د دې لږ شان دا وضاحت و، او چې کله حضرت عبدالله بن رواحه د هغې نو مسلمانانو ورته وویل چې خدای پاک به تا د دښمنانو د شر نه خدای پاک دې تا د دښمنانو د شر نه محفوظ وساتي. او بیا حضرت عبدالله بن رواحه هغه وخت دا شعرونه ویلي چې مطلب یې دا دی چې زه د خدای د رحمت خدای نه مغفرت غواړم او د تورو د داسې وار توفیق غواړم چې ښه جوور او
لوی زخم ورکوي او تازه وینه راوباسي، داسې وینه چې ترې نه زګ وځي، او د نیزې داسې حمله چې په پوره تیاری د داسې تند د لاسه کېږي چې د وینې تږي وي او د کولمو د ځیګر نه پار شي. ان تر دې چې خلک چې کله زما د قبر له خوا تېرېږي نو دا دې وایي چې جنګ کې شاملېدونکي خدای پاک دې په تا مهربانه شي او خدای پاک دې په هغه مهربانه وي. او بیا عبدالله بن رواحه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو، هغوی رخصت کړ او لښکر چې روان شو ان تر دې چې معان په مقام باندې هغوی ایسار شو. دا د حجاز د شام په ملک کې د حجاز طرف ته د بلخا په نواه کې یو ښار دی. هلته چې لاړو نو معلومه شو دې چې هرکل یو لږ رومي او یو لږ عربي فوجیانو سره د معا په مقام موجود دی. دا هم د شام په ملک کې د بلخا په نواه کې یو ښار دی. مسلمانانو 2 ورځې هلته په معان کې قیام کړی و او یو بل ته ویل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم له بسکولیږو د دشمن چې دونه لوی شمېر د دې نه بیا خبرو کوي نو دشمنان ډېر زیات دي، نو یا خو زموږ مدد وکړي او یا څه نور حکم راکړي. حضرت عبدالله بن رواحه مسلمانانو له جوش راوستو او باوجود له دې چې دوی 3 زره دوی ورمخکې شو او رومیانو سره د بلخا یو ځای د مشرف د هغې سره جفت ورسره مخ شو او هلته مشرف په شام په ملک کې د اسلام ډېر علاقې وې، په کې یو د فاران خاص سره جفت او یو د دمشق سره جفت یو د بلخا سره جفت. بیا هلته مسلمانان د موطا طرف ته راواوړېدو. د حضرت انس نه روایت دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زید حضرت جعفر او د حضرت عبدالله بن رواحه د شهیدېدو باره کې خلکو ته ویلي وو او دې نه مخکې چې څه خبر هم د هغوی نه و راغلی، نو مخکې نه هغې خلکو ته ویلي وو او هغوی فرمایي چې زید بیرغ راواخیستو هغه شهید شو، بیا جعفر واخیستو هغه هم شهید شو، بیا عبدالله بن رواحه راواخیستو هغه هم شهید شو او بیا د هغوی د سترګو نه اوښکې روانې شوې او بیا هغوی فرمیل چې دا بیرغ د خدای پاک په تورو کې یوه توره ده چې هغې راواخیستو، آخر خدای پاک د هغې په ذریعه فتح ورکړه. او چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د حضرت زید بن حارثه د حضرت جعفر او د حضرت عبدالله بن رواحه د شهادت خبر راورسېدو نو هغوی د هغې حال بیانولو لپاره ودرېدو او د حضرت زید د ذکر نه هغوی آغاز فرمایلو. دا فرمایلي وو چې ای خدایه د زید مغفرت وفرمایه، خدایه د زید مغفرت وفرمایه، خدایه د زید مغفرت وفرمایه، خدایه د جعفر او د عبدالله بن رواحه مغفرت وفرمایه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بیانوي چې کله حضرت زید حضرت جعفر او حضرت عبدالله شهید شو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې کېناسته، د هغوی د مخ نه هغه مو د حزن اظهار کېدو لګیا. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه دغسې موده ذکر کوي، فرمایي چې مخکې حضور فرمایي چې زید باره کې چې ذکر کېدو نو دا بیان شوي دي، خو باید بیا به وړاندې کومه لږه برخه چې هغوی فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زید د هغوی افسر مقرر کړی و، خو سره دا هم فرمایلي و چې دا وخت زه زید د لښکر سردار جوړوم، خو که زید په جنګ کې ووژلی شو نو بیا د دې په ځای به جعفر د لښکر مشر وي او که هغوی مو ووژلی شو نو بیا عبدالله بن رواحه به مشري کوي او که هغوی مو ووژلی شو نو بیا چې مسلمانان په چا باندې اتفاق وکړي نو هغوی به د فوج مشر وي. او چې کله هغوی دا شات فرمایلي نو هغه یهودي هم هغوی سره ناست و او هغه دا و چې زه تاسو نبي خو نه منم، خو که تاسو رښتوني یي په دې 3 واړو کې به هېڅوک هم ژوندی بچ رانه شي، ځکه چې د نبي د خولې نه چې کومه خبره راوځي هغه پوره کېږي. او بیا هغه یهودي حضرت نه لاړو هغوی ته وویل چې که ستا رسول رښتونی دی نو ته به ژوندی واپس رانه شي. حضرت زید ورته وفرمیل چې زه که ژوندی واپس راځم او که نه راځم دا خو دې نه خو خدای خبر دی، خو زموږ رسول کریم صلی الله علیه وسلم رښتونی دی ضرور. یعنې یهودي نبي نه منلو هغوی، خو بیا هم دا یقین لرلو چې د هغې خبره به پوره کېږي، خو بیا هم ضد داسې و دغه خلکو چې منل بیا هم نه. وایي بیا د خدای پاک حکمت ته وګورئ چې واقع بلکل همداسې شوی وه. مخکې حضرت زید شهید شو، نه پس حضرت جعفر د لښکر مشري سنباله کړه، هغوی هم بیا شهید شول، نه پس
حضرت عبدالله بن رواحه د لښکر مشر شو، خو هغوی بیا شهید شو او ممکنه وه چې په لښکر کې انتشار پیدا شوی. هغه وخت حضرت خالد بن ولید د ځینو مسلمانانو په وینا جنډه په خپل لاس کې واخیسته او خدای پاک د هغوی په لاس بیا مسلمانانو له فتح ورکړه، هغوی په خیر لښکر واپس راوستو. حضور فرمایي چې دا واقع چې کومه زوز به بیانومه دا مخکې بیانه شوې ده، خو په دې کې د حضرت عبدالله بن رواحه د اخلاص او د وفا او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د مینې اظهار او اسلام سره د مینې اظهار کېږي، نو ځکه د دې بیانول دلته ضروري دي. حضرت عروه د روایت دی چې حضرت اسامه بن زید هغوی ته وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په یو خر سور شو چې ورباندې پالانو او د هغې پسې هغې باندې د فدق د علاقې څادر خور و. هغوی ځان پسې اسامه کېنولی وو او بیا هغوی د سعد بن عباده عیادت لپاره د بنو حارث بن خزرج قبیلې ته لاړل. دا د بدر د واقعې نه مخکې خبره ده. هغوی د یو داسې مجلس لخوا تېر شو چې پکې مسلمانان او مشرکان او یهودیان ټول یو ځای ناست وو، په دې کې عبدالله بن ابی هم و او په دغه مجلس کې حضرت عبدالله بن رواحه هم و. او چې کله د دغه د سورلۍ چې کومه دوړه وه دا مجلس ته ورسېده، نو عبدالله بن ابی په خپله پوزه په څادر پټه کړه، دا یې وویل چې په مونږ دوړه مه اچوه. او نبي کریم صلی الله علیه وسلم سلام وکړو، بیا ایثار شو، کوز شو د سورلۍ نه او هغوی د خدای پاک طرف ته راوبلل او قرآن یې هغوی ته وویلو. عبدالله بن ابی ورته وویل چې دا خبره ټیک نه ده چې کومه ته کوې، او که دا رښتیا هم ده نو زموږ مجلسونو کې موږ له تکلیف مه راکوه، او دا خپل ځای ته واپس لاړ شه او څوک چې تا له راځي نو هغه ته دا خبرې کوه. نو حضرت عبدالله بن رواحه فوراً عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو زموږ مجلسونو ته راځئ، موږ دا خوښوو. او هېڅ ویره هغوی ونه کړه، هغه هېڅ پروا ونه کړه. بیا وروسته هلته جګړه هم شوې، خو بهرحال د دوی خپل یو کردار و. د حضرت ابن عباس روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په یو مهم کې خپل اصحاب یو مهم باندې لېږلي وو چې پکې حضرت عبدالله بن رواحه هم شامل و. د جمعې ورځ وه، په مهم کې شامل نور اصحاب خو روان شو، خو حضرت عبدالله بن رواحه شاته پاتې شو او هغوی دا وایي چې زه به د جمعې لمونځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره وکړم او بیا به هغوی پسې ورشم. او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره هغوی لمونځ کولو، نو هغوی چې هغوی ولیدل نو ورته وفرمیل چې کوم څیز ته منې کړی وې چې ته خپل ملګرو سره لا لرې. نو هغوی ورته عرض وکړو چې زما دا خواهش و چې زه د جمعې لمونځ تاسو سره وکړم او بیا هغوی پسې ورشم. نو هغوی وفرمیل چې په ځمکه کې چې څه دي که ته هغه ټول خرج کړې، نو چې کوم خلک په دې هغه مهم روان شوي دي ته هغه فضل نشي بیا موندلی. یعنې دا فرمایلي ورته چې کوم مهم ما روان کړی دی هغه دا وخت د جمعې د لمونځ نه زیات اهمیت لري، تاسو په لاره کې لمونځ کولی شو. حضرت ابودرداء بیانوي چې یو ځل موږ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د روژې په میاشت کې سخت اوړی و، روان شو او ګرمي دومره زیاته وه چې موږ هر تن خپل سرونه د بچ کولو لپاره لاسونه یې خود په سرونو باندې او هیڅ موږ کې روژه نه ونیولې سوا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه او د حضرت عبدالله بن رواحه نه. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلي دي چې د مدینې د قیام د ټولو نه لومړی کار د مسجد نبوي تعمیر و او کوم ځای کې چې د هغوی اوښه ناسته وه هغه ځای د مدینې دوه ماشومان د سهاره د سهیل ملکیت و او حضرت اسد بن زراره په نګرانۍ کې هغوی اوسېده. دا یو لرې ځای و او د دې په یوه برخه کې چېرته چې د کجو ونې وې او په بلې برخه کې څه کندرات وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا د جوماتو د خپلو د کمرو د تعمیر لپاره دا ځای خوښ کړی و او 10 دیناره یعنې تقریبا په 90 روپو کې دا ځای اخیستلی شو، دا ځای هوار کړی شو او چې کومې ونې وې هغه پرې کړی شوې او د مسجد نبوي د تعمیر کار شروع شو. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپله دعا وغوښته او سنگ بنیاد یې ایښی و، لکه څنګه چې د قبا چې کوم جومات و هغې تعمیر کړی شوی و او صحابهو د ټوله د مزدورانو کار صحابهو کړی و چې په دې کې به کله کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپله هم شریک شو. ځینې وخت به
صحابه د چې خښته راخستې نو د شعر به ویلو چې مطلب دا چې دا بار د خیبر د تجارتي مال بار نه دی چې په سارو راځي بلکې دا زموږ مولا د بار د تقوا او د طهارت بار دی چې موږ سره رضا لپاره اوچتو او چې د کار دوران به هغوی دا بل شعر هم ویلو د حضرت عبدالله بن رواحه چې مطلب دا چې یو زموږ خدایه اصل اجر خو صرف د آخرت اجر دی نو په خپل فضل ته په انصارو په مهاجرینو باندې خپل رحمت نازل کړه او کله چې صحابه به دا شعرونه ویلو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به بعض وخت هغې سره یو د هغوی په اواز کې به خپل اواز ملاو کړو همدغه شان بیا د یو اوږدې مودې د محنت نه پسه دا جومات مکمل شوی و دا ذکر دی د حضرت عبدالله بن رواحه او حضور فرمایي چې یو جنازه هم کوو او د مرحوم ذکر به کوم نو ځکه یو صحابي ذکر زه نن کوم لګیا یم او حضور فرمایي لکه څنګه چې ما وویل چې د یو مرحوم ذکر دی نو دا زموږ محترم ډاکټر لطیف احمد قریشي صاحب دی چې د منظور احمد قریشي صاحب زوی دی په 19 جنوري کال 2020 غرمه 1 بجه دوی په خپل کور کې تقریبا د 80 کالو په عمر کې وفات شوي دي د خدای پاک په قضا انا لله و انا الیه راجعون دوی د خدای پاک په فضل موسی وو او اجمیر شریف انډیا کې پیدا شوي وو په هندوستان کې او په کال 1930 کې د دوی والد منظور قریشي صاحب د حضرت مسلم موعود په لاس وفات کړی و د دوی مور مکرمه منصور ابوالشاه صاحبه ده او دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابي د حضرت منشي فیاض علي صاحب په پورتلوي نوسی ده او د حضرت شیخ عبدالرشید صاحب رټي هم نوسی ده هغوی ژوندی دی او مکرم ډاکټر قریشي صاحب مور پلار د پاکستان جوړېدو نه پس دوی هجرت کړی او لاهور ته راغلي او دلته بیا ډاکټر صاحب د میټرک امتحان پاس کړی او هغې کې هم ښه پوزیشن اخیستی او بیا د کنډر میډیکل کالج کې داخل شوي وو او هغه وخت هغه زمانه کې د ټولو نه وړوکي عمر دوی طالب علم وو او چا چې MBBS کړی وو او د هغه پرنسپل بیا د دې خاص ذکر کړی بیا کال 1958 کې دوی نور تعلیم لپاره انګلستان ته راغله او دلته بیا دوی مخکې د ماشومانو په اندازو کې ډپلومه کړې وه بیا یې MRCP ډګري ترلاسه کړې وه بیا په UL کې دوی د کنسلټنټ جاب کړی وو د کنسلټنټ نوکري دوی ته ملاوه شوې وه او هلته دوی په خصوصیت د زړه امراضو کې مهارت ترلاسه کړی وو بیا کال 1958 کې حضرت المسیح ثالث رحمه الله تعالی ډاکټر صاحب ته فرمایلي چې تاسو مونږ له کله را روان یو نو ډاکټر صاحب ورته وفرمایل چې کله تاسو حکم راکړئ نو هغوی ورته وفرمایل چې ښه تاسو راځئ نو بیا دوی انګلستان پرېښول او ربوی ته راغله او په فضل عمر هسپتال ربه کې دوی ډاکټر په توګه باندې دوی تقرر شو بیا ډېرې مودې پورې دوی هلته کار کوله په 11 جولای کال 1983 دوی د فضل عمر هسپتال چیف میډیکل افیسر مقرر شوي وو او تر کال 1982 پورې دوی په دغه خدمت مامور وو 70 کال عمر پورې دوی د فضل عمر هسپتال کې د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی بیا په 20 اګست کال 1998 دوی ریټایر شو په 4 سپتمبر کال 1998 دوی بیا فضل عمر هسپتال ته راغله او تر کال 2000 پورې 10 سپتمبر کال 2000 پورې دوی د خدای پاک په فضل د فضل عمر هسپتال کې د خدمت توفیق ترلاسه شوی نو د فضل عمر هسپتال کې د دې د خدمت موده تقریبا 10 کال دی او بیا ډاکټر قریشي دې نه علاوه چې دوی واقف زندگی او ډاکټر وو دوی د خدا محمدیه مرکزیه او انصار الله مرکزیه کې هم په مختلفو عهدو دوی د کار کولو توفیق ترلاسه شوی وو نن سبا هم دوی د انصار الله نایب صدر وو او د مجلس افتاء ممبر هم وو تر 2 کالو پورې او دوی 2 کتابونه هم لیکلي چې په خاص طور د پاکستان خلکو لپاره د ځان صحت اصول او یو هیلدي لیوینګ او د دوی اهلیه هم یو څو ورځې مخکې وفات شوی د دوی ذکر هم کړی د مولانا عبدالملک خان صاحب لور وه او 13 جمعه د دوی جنازه ما کړې وه او بیا 2 ورځو پس دوی وفات شو
د دې د اهلیې د وفات نه 15 ورځې پس دوی وفات شوي وو او د دې په غمزه کې لکه څنګه چې ما وویل د دې د اهلیې په ذکر کې ما ویلي چې 3 زامن او 2 لوڼې دي د دې زوی المالک لیکي چې کله نه چې ما هوش سنبال کړی دی نو ما والد صاحب نه دي لیدلي چې دوی چېرته د تهجد لمونځ پرېښی وي همدغه شان زموږ والدې به موږ ته وې چې د واده نه مخکې هم به دوی د تهجد لمونځ باقاعدګۍ سره کولو او تقریبا 50 کالونو نه زیاته موده نه دي هیڅ قسمه دغه نه د تهجد کې دوی چېرته ناغه نه وه کړی او دوی وایي چې د مور آخري بیماري چې کله زمونږ وه نو هغه وخت هم دوی ډېر محنت کول او په دغه خیال به یې ساتلو او هسپتال ته به چې بوتله نو ډایلیسس لپاره نو ډېر ساعت به هلته ناسته وه او بې ارامي مې وه خو دې نه باوجود دوی چېرته تهجد نه و پرېښی مریضانو سره به هغوی ډېر د همدردۍ سلوک کولو او ډېر غریب پروره وو لرې لرې نه به غریبانان مریضان دلته به راتله درود به اخیسته او شفا به ورته میلاوېدو ډېر ځله به دوی د ډېر مریضان داسې وو چې دوی به ترېنه فیس هم رااخیسته او ځینې وخت به خپل جیبه به د هغوی مدد کولو همیشه به تلقین کولو چې شفا د خدای پاک په لاس کې ده او خپل 3 ماشومان چې ډاکټران دي هغوی ته به خاص طور بار بار د دغه خبرې یقینداني کوله چې همیشه بار بار به دغه طرف ته به د هغوی ته یادګیرنه کوله چې همیشه د خپل مریضانو لپاره په دعا کې مشغول اوسئ د دې ځای وایي چې ډېر ځل ما خپل والد صاحب ته به چې د خپلو مریضانو لپاره دعا لپاره ویل نو هغوی به وایي دوی بیا به بله ورځ باندې فون وکړو تپوس به یې کولو چې د مریض څه حال دی ما ورلپاره دعا کړې وه په کال 1909 کې چې کله دوی په انګلستان کې د کنسلټنټ په طور کار کولو نو ټول دنیوي فایدې او پیسې دوی پرېښې او په خدای پاک باندې توکل کړی او ربوی ته راغلي وو او د خدای پاک په ذات باندې دوی ته کامل یقین وو چې هغه به ټول دنیوي او دیني کارونه ورله پخپله جوړ کړي او ماشومان به هم اعلی تعلیم حاصل کړي د خدای پاک په فضل وفرمایلو چې د دوی باندې د مال تنګي نه وه راغلی او ماشومانو د دوی اعلی تعلیم هم ترلاسه کړی وو ماشومان یې نن سبا په امریکې کې دي 3 واړه ماشومان د دوی ډاکټران چې کوم دي او د خپل د مور پلار باندې ډېر خدمت کولو او تر آخري وخته پورې به خپلې مور له پخپله روټۍ ورکولو او خاص خیال به یې ساتلو او حضور فرمایي چې ما لکه څنګه چې وایي چې دوی مور لا اوس هم ژوندی ده او دوی سره به وه او بیا د دې زوی وایي چې زما امریکې ته د تلو او د امتحانونو په تیاری کې دوی زما ډېر مدد کولو او ډېره حوصله افزایي به دوی د ماشومانو کوله د ښودنې نه د ځان ښودلو نه به دوی سخت نفرت کولو همیشه به دوی په ساده طریقه ژوند تېرولو او هر لوی وړوکي کار کولو نه مخکې به دوی د خلیفه په خدمت کې د دعا خط لیکلو مشوره به کوله د دوی بل زوی دی ډاکټر محمود قریشي محمد احمد محمود هغوی وایي چې زخرف المسیح صالح د دوی صرف ډاکټر نه دي بلکې دعاګو ډاکټر دي هر مریض لپاره به دوی دوا کوله او په هرې پرچه باندې د دوایي لیکلو نه مخکې به دوی بسم الله الرحمن الرحیم لیکل او د هغې لاندې به شافي لیکل همدغه شان به نورو ډاکټرانو ته نصیحت کولو چې دعا کوئ مریضانو لپاره ځکه چې اصل شفا د خدای پاک په لاس کې ده او دوی وایي چې زما د والدې چې دا وفات شوی وو د شورکوټ نه یو مریض راغلی و هغه وخت دوی چېرته روان وو او په ګاڼې کې نو چې مریض یې چې ولیدو نو راغله او نسخه ورته ولیکله او اکثر مریضان له به خپل د جیب نه دوی دارو اخیسته ورکول به د دې لور وایي چې یوه ښځه ما ته وایي چې د دې چې د هغې پلار ته هارټ اټیک شوی و هغوی په کور کې یوازې وو یعنې د هغې ښځه پلار نو دوی د هغې کور ته لاړه مریضې ته تللی وو او بیا ماشومانو ته فون وکړو تر څو چې د دې ماشومان نو راغلي نو دوی بیا مریض سره ناست وو هر کال به ډېر په اهتمام دوی د انګلستان د قادیان په جلسې کې شاملېدو ته تله د محنت یې ډېر زیات عادت و ډېر په همت هغوی همیشه کار کړی دی د دې لور وایي چې ما سره د خپل او د مور د وفات نه پس ما ته وایي چې ما سره
د ټولو چیزونو په انتظام کې لږ مدد وکړو چې کار مکمل شو نو دومره شکرګزار وو چې زه شرمنده کېدم او بار بار راته به دا وی چې لورې زما کار زر مکمل کړه ځکه چې ما سره وخت نشته وی هغه وخت ما ډېر غور ونه کړو په دغه خبره خو تپوس هم ترې ونه کړه ځکه چې دوی به ډېر زیات خپل خوبونه وغیره ویلم نه نو بیا وروستو ورور راته وویل چې دې ځان باره کې څه خوب لیدلی و دا بیا وی چې زما وخت اوس کم دی او وفات نه 1 ګنټه مخکې تر سهار 9 بجو نه تر 1 بجې پورې دوی خپل کور سره جوخ چې کوم دوی کلینیک دی هغې کې مریضان کته او 1 بجې دوی کور ته راغله اودس چاندان مې وکړو مسجد مبارک کې دوی د لمونځ اراده وه او په کټ ناستو سپلای کوزولی چې دوی باندې میسیو هارټ اټیک دوی باندې راغلو او دوی وفات شو ګاونډیانو سره د مینې تعلق و او ګاونډیانو هم د دې ډېر خیال ساتلو شعري او ادبي ذوق هم دوی لرلو د رسمین کلام محمود د درادل نظمونه به دوی ویل ډېر په ترنم او ډېر کیسټونه هم دوی ریکارډ کړي وو ښه شعرونه به دوی ویل علمي ذوق به لرلو سید حسین احمد صاحب مربي سلسله د دې خپلوان یې هغې دا وایي چې ډاکټر صاحب دا وایي چې لاهور نه چې کله په ټرین لاهور چې دوی کله د ټرین نه کوز شو لندن نه چې راغله نو سیده رجمان خدمت لپاره چې دوی راغله نو سیده د پرایویټ سیکرټري دفتر ته تللي وو حضرت خلیفه مسیح ثالث دوی راوخته او بیا دوی نه یې تپوس وکړو چې راغله نو دوی ویل چې حاجي راغلم او چې تپوس وکړو چې راغلم دوی ورته حاجي حاضر شوم راغلم نو حضور ورته وفرمایل چې ستاسو چې کوم کور دی نو ما شپه پکې کړی دی او بند کړی مې دی تاسو ورشئ او د دې چابي د ناظر الله نه واخلئ هلته به تاسو اوسېږئ نو چې زه چې لاړم کور مې کلاو کړو نو 2 کټونه پکې پراته وو بیا مې نور کټونه مې واخیسته د کور سامان مې واخیسته هلته بیا اوسېدم او هېڅ نخره هېڅ نه وو چې ولایت نه راغلی یم او د جلسې په ورځو کې چې مېلمانه به راغله نو دوی به خپل ټول کور به مېلمنو له ورکړه او د خپل دستخر د مولانا عبدالملک خان صاحب هم دوی ډېر خدمت کړی د خواږه هم او ډاکټر صاحب به وایي چې زما ملګري چې کوم ډاکټران دی په لویو عهدو دي او ما نه دا تپوس کوي چې ته ربوی په شان ورکوټي ځای کې کار کوې او ته پیسې څه میلاویږي نو ما به ورته وایي چې تاسو ته اندازه نه شي کېدی نه تاسو پوهېدی شئ چې زه چې په ربوی کې ناست کوم کار کومه لګیا یم د هغې څه معاوضه ده چې کومې دعاګانې دي د دې هېڅ معاوضه نه او د حضرت مسیح اسلام د صحابو د حضرت نواب مبارکه بیگم صاحب د حضرت سید احمد حفیظ بیگم صاحب د خدمت توفیق دوی ته میلاو شوی او د حضرت خلیفه مسیح ثالث د وفات وخت هم دوی اسلام آباد کې حضور سره وو همدغه شان د نورو مشرانو د خدمت توفیق هم دوی ته میلاو شوی و ډاکټر عبدالخالق صاحب لیکي چې که زه دا ووایم چې د غریبانو ډاکټر د دغه ښاره رخصت شو نو دا به مبالغه نه وي د نوي پېړۍ نه زیاته د دغه علاقې غریبانو نادارو مریضانو دي د مذهب او د ملت د امتیاز نه بغیر خدمت کړی دی دوی د هسپتال چیف میډیکل افیسر وو او چې کله د هسپتال لپاره د مختلفو څیزونو هسپتال لپاره مختلفو څیزونو اخیستو لپاره به دوی په خپله مارکیټ ته تله لاهور ته تله او د بازار نه به د نرخونو جایزه اخیسته او ښه او معیاري څیزونه به دوی راوړه او اکثر به ټوله ورځ په دې کې تېره شوه دې لپاره چې د جماعتي چې کوم اموال دي هغه په درد او په دیندارۍ خرڅ کول هم دا د دوی یو وصف و په هسپتال کې د الټراساونډ او د انډوسکوپي شعبو آغاز هم دوی کړی و په سر کې به دوی پیدل او په سایکل باندې به ځینو د مشرانو او د حضرت مسیح اسلام صحابهو د تلو د کورونو ته به دوی تله د هغې علاج لپاره هدایتونه به یې ورکول انسټرکشنز به ورکول او د فضل عمر هسپتال په حواله به دوی وایي چې د خلفاو دعاګانې دې سره دي او ما د علاج په حواله دلته د خدای پاک په فضل لیدلي چې معجزې کېږي ډاکټر سلطان مبشر صاحب لیکي چې د فضل عمر هسپتال د خدمت موده چې اندازاً په 13 کالو ویته ده دغه دوران ډېر ابتلا هم راغلی ابتلاونه هم په دې راغلي وو او د خدای پاک د عاجز درویش بنده به همیشه خپل سر به ورته ټیټ ساتلی و او د وقار یو غر به و دوی او د خدای پاک مخې ته به بس دوی به ولاړ وو او حضور فرمایي چې سلطان مبشر صاحب دا بلکل صحیح لیکلي دي ځینې خبرو نه زه خبر یم او زه خبر یم چې ډېر په وقار هغوی هېڅ د شکایت خبره په خوله نه وه راوستې
څومره چې مشکلات سره دې مخ شوي یا ابتلاونه راغلي هغه دوی زغملي وو او بیا خدای پاک دوی ته ډېر څه بخښلي وو او هېڅ ډول د حقدارانو باره کې څه ګیله یا شکایت یا د خپلو ملګرو باره کې څه شکایت دی بل چاته نه دی کړی. ډاکټر سلطان مبشر صاحب لیکي چې ما ته یاد دي چې دا صرف د مالدارو یا د مشرانو نه بلکې هر چا علاج به یې کولو او یو واقعه ډاکټر سلطان مبشر صاحب بیانوي چې یو ځل د غرمې په وخت رحمت علي صاحب ډرایور چې کوم و د هغې اهلیه ایمرجنسي ته راغله او ما دې ته و چې خواست مې وکړو چې دې هسپتال ته راشي نو ډاکټر صاحب په یو څو منټه کې د خپل کور نه دارالعلوم شرقي نه دې تشریف راوړو او دا هم نه چې دا د رګو بلکل په بل سر باندې دی دا ځای نو دلته نه فوراً دی راغله د جومات وفاداره و ډېر ځل په داسې کېده چې مونږ دا زلمي ډاکټران د خپلو مشرانو چې کوم دا سختۍ وي هغې باندې به مونږ ناقلار شو نو دوی ډېر په مینه مونږ به پرې ولو چې مونږ په هر حال کې د نظام اطاعت کوو د صبر ګزاره به کوو او چې کله د دې اهلیه وفات شوې وه نو شوکت صاحبه نو په بله ورځ د دوی د دوو خوریونو ولیمه وه دوی بلکې په هغه ورځ نو دوی بیا دوی لاړه د واده کور ته هلته هغوی ته وویل چې زما اهلیه وفات شوې ده خو تاسو به خپل تکلیف ضرور کوئ دا بند نه کوي د زلمو چې کومه مور ترور وه نو حسین صاحب ویلې چې تاسو د دې زی به دا وایي چې تاسو زه به کور کې پاتې شم زه به دعوت ته نه ځم نو دوی ورته وایي چې نه د خدای پاک په رضا باندې راضي کېدل پکار دی او دا وایي چې په داسې موقعو د انسان ازمیښت کېږي او د صبر او د رضا پته چلي نو بیا هغوی زوی سره لاړه او باقاعده په دعوت کې شامل هم شو او په دغه خبره اهتمام هم دوی کړی و په ماله کې چې تر څو چې ولیمه نه شي نو د وفات اطلاع نه چاله ورنه کړی شي نو خدای پاک د دې سره د رحمت او مغفرت سلوک وفرمایي د دې ماشومانو ته د صبر او حوصله ورکړي یو بل پسې د دې ماشومانو مور پلار وفات شوي دي نو خدای پاک د دې چې کومې نېکۍ دي د ښځو خاوند هغه د دې په ماشومانو کې جاري وساتي او د دې مور ته څنګه چې ما وویل چې ژوندی ده او بیمار هم ده ډېره خدای پاک د هغې باندې رحم او فضل وفرمایي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.